د غرنګ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه بل ایوا واقعه جلد نمبر 15 خطبات فقیر کې لیکل یې چې ایوارې ز امریکای ته لوړ و نو الته کې موته مکمل شو چې د خلک سره یعنی مسلمان وو د مسجد امام او خطیب وو د هغه سره ز نو سو ټایم خړله نو په خبره کې غیر ته ویل چې اتوار پوریز باندې دلته یو جیل د ز هغه ته ورسا او الته کې خلک ته دعوت ورکاو هغه به وجر ته بیان کړه چې اصل کې دلته چې کیم جیل دا الته خلک ری مجرمانه ذهنیت ولا خلک چوي چې هغه قتلونه کوي یا ډاکې کوي نو دغه په وجه باندې د امریکای حکومت ریاست دا اجازت کړه چې د کیم دین ولا د کیم مذهب ولا خوي هغه ته وای ورېز ور کړی چې هغه دل ترسید دوی دغه مجرمانه ذهنیت ختموای شي نو هغه ته اجازت شته درسیده اپل چې هغه کیم دین وته شي کیم مذهب وته شي خو چې دوی دغه ذهنیت ختموای شي نو هغه ته اجازت شته ده فرمایي چې پیر ذوالفقار صاحب لیکي چې مو ته ویل چې ته مو ته یو داسې واقعیا بیان کړه چې تو سره په ژوندۍ کې پیښ شوی وي د جیل ته تلل کې آلته دعوت ورکول کې فرمایي چې درته ویل چې منځ ټیم دا او ته بیان حق وي او زه بیان ته یې چرغوښتم زه یو واقعیت بیانوم واقعیات خو ډیر دي نو هغه نه پسته مو ته یو واقعیا شروع کړه چې واريز چې زکل اتوار پریز باندې ورتل جیل ته دعوت ته نو یو مجرم هغه نو نیولا قیدی و نو هغه ته مو د دین د ایمان ولا دعوت ورکوال نو سورې کې هغه مسلمان شال هغه نه پسته مو هغه باندې علی نو ماکشش د ولا نو چې زب کله رتل نه دوی ته مې دین اسلام ورشیال نو هغه د مو ملګری جوړ شال دمر ملګری مې جوړ شال چې هغه سره مو غب شپ ډیر آزاد شل نو فرمایي چې وارز مو سوال ونو کړ چې علی بای ته مو ته داسې وشیا چې تو چې اسلام نه وړل کیمه ژوندۍ دې تر کړی وا اوس چې دین اسلام روړ ایمان دې روړ اوس ژوندۍ ته روي نو د دې په منځ کې څه فرق ته محسوسيږي او کنه فرمایي چې دغه علی بای چې کیم کاسو کافر مسلمان شو هغه دمر ډېری وژړل چې زغ په خپل سوال باندې خفا شو چې د سوال مې چې دنه نه وکړه نو فرمایي چې هغه نه پسته مو ته ویل چې مو غلطي وکړه چې تو ته مې هغه بیا خیالات تر یو دې کړ نو مو چې تو نه سوال نه وکړه شبوا نو هغه په جواب کې ورته فرمایل چې نازه ته په سوال باندې نه خفا مو چې کیم خپل ژوندۍ تر کړي په هغه باندې مو ته شړو روغله فرمایي چې هغه نه پسته مو ته ویل چې زه یو داسې انسان و چې نفسیتی مریض و وحشي انسان و د انسان په شکل کې پک حیوان و مو به چې کله نور خلق قتلول دی به مو ته ډېره مزار کوله وچ پینا کوه مې سړی مړ کړ هغې نه پسته به ورته ګډېدله دومره انسانیت یې مونه ختم و نو فرمایي چې اوس مې چې کله ایمان اړله ده نو زه چې کله پښه چګوم نو پهله احتیاط کوم چې داسې نه چې مو پښې لوندې هغه میژای روشي هغه میژای زه قتل نه کوم نو هغه نفسیاتی مریض چې خلق په قتلول قتل بخان ور کول او هغه په وجه باندې بده ډانس وته کول هغه د ایمان بالله تصور دی وجنه دمر ټیک شال دمر زندگی بدل شو چې اوس چې پښه چګوي نو میژای چې پرونه شي ته احتیاط کوي دته هغه او سوچ کوي نو دا د دین اسلام تصور او د ایمان تصور او چې کفر په حالات کې مې چې 36 بے ګناه انسان هغه قتل کړی دي چې کله دین اسلام ته روغله نو اوس 36 انسان خو څه کوي چې میږي تصور کوي چې هغه من بشار نه ونه لګیږي